بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سراز محمد فہیم او داختر نپس نن کپلنے کاروباری روزوا دا پورا کاروبار کو منگا وګورو نو د ډالر قیمت مسلسل کمیدل شروع شوی وو او نن سزهونو کې 10 نه 12 روپے او سزه کې 15 روپے د ډالر قیمت را پروتره 270 روپو ته خبر راغله دا سزه کې خودی نه هم ارزانو په خبر کې یو سزهونو کې خبره 265 تا خبر را چې ډالر په 265 کې ټریډ کې د بل خواته سره هم ارزانی کی لگیا دی ډالر او سرخ ارزان شو خو آیا موږ ته نور شیدونه خصوصا د خوراک شیدونه به ارزان ملاویږي او کنا او د لپاره ضروري دا را چې زموږ کم ټریډرز دي زموږ چې کم تاجران دي هغوی په کم صورتحال کې دي زموږ چې کم انډسټریالست دي کم چې دغه هر څه پروډوس کوي د هغوی څه صورتحال دی هغوی ته آیا خام مال ارزان ملاویږي او کنا په دې به خبره کوو د وخت کې موږ سره حسنین خورشید صاحب موجود دی کم چې سابق صدر دی د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. حسنین صاحب ډېر شکریہ. حسنین صاحب پہلنے سوال خو دغه جوړیږي چې ډالر ارزان شو سرم ارزان شو کوم چې موږ ته مارکیټ کې د خوراک دا سامان ملاویږي آیا دا به هم ارزانیږي او کنا؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ جی. تاسو مالا دی پوائنٹ باندې واغستل جی او خبره داسې ده جی دا ډالر چې ارزان شو نو دې کې تقریبا کم از کم 2 میاشت ټایم لګي چې دا فرق چې د مخکې کیری فارورډ شي مطلب خلکو لا ملاو شي نو دې باندې ټایم لګي تقریبا 2 میاشت پورې به د دې فرق به راځي او دا چې کوم خبره تاسو کوي دا مطلب ډیلی کموډیټیز چې دي فروټس او دا ویجیټیبلز او دا د دې فرق په لیک ډیر به راځي ولې چې پاکستان کې چې کوم شی داسې لوور لیول باندې ګران شي نو هغه بیا ارزانېدل لږ مشکل کار یا هغه کې ټایم لګي. اچھا حسنین صاحب اگر ہم اردو میں بات کر لیں یہ جو صورتحال ہے ساری ڈالر کے ساتھ لنک تھی کہ ایل سیز نہیں کھل رہی تھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمیں اگر پشاور کی مارکیٹ میں لوبیا چاہیے تھا چنا چاہیے تھا چاول چاہیے تھے تو تمام کنٹینر وہاں پہ کھڑے تھے بسکٹ تک وہاں سے نہیں آ رہے تھے وہ بھی روک لیے گئے تھے. اب صورتحال کیا ہے ہماری جو انڈسٹری ہے ہمارے جو ٹریڈرز ہیں ان کے لیے کیا صورتحال چل رہی ہے؟ نہیں جی یہ پرابلم شدید قسم کی آج بھی چل رہی ہے اور ایل سیز گورنمنٹ نے جب یہ منی بجٹ انہوں نے عید سے ایک دن پہلے اناؤنس کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایل سی او پر سے پابندی ہٹا دی گئی ہے لیکن ایل سی او پہ پابندی ابھی تک پراپرلی آفیشیلی بینکس کو انٹیمیٹ چونکہ آج پہلا ورکنگ ڈے تھا اس کے بعد کل بینکس بند تھے تو امید یہی ہے کہ حکومت نے جو کمٹمنٹ کی ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو آنر کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی بھی آج بھی کراچی پورٹ پہ 10 سے 12 ہزار کنٹینر آج بھی اسٹک اپ ہوئے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ یہی ہے کہ ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے یہ کلیئر نہیں ہو پا رہے تو یہ ساری پرابلم جو ہے ابھی بھی چل رہی ہے لیکن امید کرتے ہیں چونکہ گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ ٹریڈ کے اوپر سے اور ایل سیز کے اوپر سے پابندی ہٹائیں گے اور اس ٹائم تقریباً پاکستان میں 40 سے 50% انڈسٹری وقفے سے مختلف سچویشنز میں بند ہو رہی ہے ایل سی نہ ہونے کی وجہ سے. اور خیبر پختونخوا کی صورتحال کیا ہے؟ آپ نے پورے پاکستان کی بات کی کہ 40 سے 50% صنعتیں بند ہونے کے دہانے پہ آ گئی ہیں. خیبر پختونخوا کی صنعتیں کیونکہ یہاں پہ دہشت گردی بھی ہم نے دیکھی ہے یہاں پہ ہم نے انرجی کرائسس بھی دیکھا ہے ہم نے پھر کرونا بھی دیکھا ہے اور ابھی دوبارہ ہم لوگ ایک کرائسس کے اندر پھنس گئے ہیں تو ان ایک دہائی کے اندر ہم نے 4-5 قسم کے مختلف مسائل دیکھے ہیں. بالکل جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کے پی کی انڈسٹری اس میں بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے بنسبت پاکستان کی اور انڈسٹری کے اور اس کے ساتھ ہی ہم بالکل تیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں سمندر سے جی. تو کے پی کی انڈسٹری یہاں پر بھی مختلف انڈسٹریز بند ہو چکی ہوئی ہیں کافی اور کچھ ایسی ہیں جو کہ بند ہونے کے دہانے پہ ہیں اور اگر یہ ایل سیز پہ ریسٹرکشن فوری طور پہ نہ ہٹائی گئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے 1-2 ماہ میں کچھ اور انڈسٹریز بھی بند ہوں. کون کون سی انڈسٹریز سر ہیں جن کو خطرات لاحق ہیں؟ ہمارا ایسا اگر ہم صرف خیبر پختونخوا کی بات کریں تو کون کون سا خام مال ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے اور ہم وہ رکا ہوا ہے اس وقت؟ دیکھیں جی پاکستان آپ کو تو پتہ ہے ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں ہمارے پاس 90% را مٹیریل اور کیمیکلز باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں تو ہر وہ انڈسٹری اس میں افیکٹ ہو رہی ہے جن کا سامان باہر سے آنا ہے اور اس میں تقریباً 90% ایسی انڈسٹری ہے فارماسیوٹیکل لے لیں آپ اور آپ اس کے علاوہ مطلب گلاس کے لے لیں آپ مختلف مطلب جن انڈسٹریز کا باہر سے سامان ایل سیز ہوتی ہیں جن کی وہ تقریباً بند ہونے کے دہانے پہ پہنچ چکی ہیں جی. اچھا سر اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ اشیاء خوردنوش جو کہ یہاں پہ ہمارا ایک لوکل پروڈکٹ ہے اس کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے کھاد کی اگر کھاد کے لیے بھی
کبھی ہم لوگ یوریا جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا یا پیسٹیسائڈز کا مسئلہ آتا ہے یا پھر انڈسٹری کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں جوسز کی جانب کھانے کی چیزوں کی طرف تو وہ تمام چیزیں لنک ہوتی ہیں آپس میں. جب یہاں انڈسٹری بند ہوتی ہے تو مہنگائی کو کتنا جو ہے وہ ایک بوسٹ ملتا ہے, کتنی مہنگائی اس سے بڑھتی ہے؟ دیکھیں جی, انڈسٹری کے بند ہونے کے ساتھ دیکھیں ہر انڈسٹری کے ساتھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امپلائمنٹ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو انڈسٹری کے ساتھ جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لوگ ہوتے ہیں پہلے تو وہ افیکٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ انڈسٹری بازار میں ہی آ کے اس کا سامان بکتا ہے تو ڈیفینیٹلی ٹریڈرز بھی افیکٹ ہوتے ہیں. جہاں تک آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا ہے, کھاد کی آپ نے بات کی, تو اس جو منی بجٹ میں جو انہوں نے بجٹ کے بعد بجٹ کے اندر ایک دوسرا بجٹ دیا ہے, اس بجٹ میں انہوں نے کھاد کے اوپر بھی 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور بڑھا. حیران کن طور پہ یہ پہلی بار ہوا ہوگا شاید کہ بجٹ ابھی منظور نہیں ہوا اور ایک اور بجٹ آ گیا. جی بالکل, پاکستان میں ایسے پچھلے ایک سال میں ایسے کئی کام ہو رہے ہیں جو کہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہے ہیں اور حیران کن ہے. تو یہ جو انہوں نے فرٹیلائزر کے اوپر جو انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا, فرٹیلائزر اس طرح ہے کہ ہماری جو ایگریکلچر کنٹری ہے ہماری جان ہی فرٹیلائزر میں ہے, اور فرٹیلائزر کی قیمت بڑھنے سے لامحالہ آپ دیکھیں گے, اب جس طرح آپ دیکھیں کہ کل ہی فلور کی یعنی آٹے کی قیمتیں بازار میں بڑھ گئی ہیں 100 روپے پر بیگ کے حساب سے. تو اسی طرح اب یہ جو چیزیں بجلی, جس طرح اب انہوں نے بجٹ میں فردر جو بجٹ کے اندر بجٹ آیا ہے 5 روپے, اس میں انہوں نے بجلی بڑھا دی ہے, اور اسی طرح انہوں نے 50% فری گیس 1 جولائی سے بڑھا دی ہے. تو یہ اس طرح کی کئی چیزیں جن کا ڈائریکٹ افیکٹ جاتا ہے غریب عوام کے پاس, کیونکہ کوئی بھی صنعت کوئی بھی ادارہ جو ہوتا ہے وہ جو کاسٹ ہوتی ہے وہ آگے فارورڈ کرتا ہے, اپنے اوپر نہیں رکھتا, تو وہ انڈائریکٹلی پھر وہ جاتی ہے, وہ چیز جا کے غریب عوام کو یہ افیکٹ کرتی ہے. آلدو کہ انڈسٹریز بھی بند ہوتی ہیں لیکن عوام بھی افیکٹ ہوتی ہے. اور حسنین صاحب, یہ جو آپ نے بجٹ کی بات کی ابھی, بجٹ میں تقریباً کوئی 9,460 ارب کا تخمینہ لگا ہے کہ ہم لوگ ٹیکسز اکٹھے کریں گے. ہماری صنعت کیا اتنا ٹیکس جمع کر سکتی ہے, اتنا ٹیکس دے سکتی ہے؟ دیکھیں جی, پچھلے سال کا جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ 7,200 تھا. اس بار انہوں نے 9,200 پہلے کیا اور پھر 215 بعد میں بڑھایا, 9,415 کا انہوں نے ٹارگٹ دے دیا ہے. بات یہ ہے کہ انڈسٹری آلریڈی بند ہو چکی ہے اور رک رک کے چل رہی ہے, تو یہ چیز بڑی مشکل لگتی ہے, چونکہ یہ بھی IMF کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ اتنا ٹارگٹ دیں. ٹارگٹ انہوں نے دے دیا ہے, لیکن اس میں جو ایک ہوپ فل بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہماری ڈیوٹی ٹیکسز جتنی کلیکشن ہوتی ہے وہ سب ڈالر بڑھنے کے بعد ان کا والیوم بڑھ گیا ہے. تو شاید یہ چیز کور تو نہ ہو سکے لیکن اس کے ہم نزدیک پہنچ جائیں, لیکن ایک ریئلسٹک فگر نہیں ہے 9,415 کا. یہ انہوں نے صرف IMF کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی جو چند ایک شرائط تھیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی, تو انہوں نے یہ بات مان لی. اب یہ بات تو 12 مہینے کے بعد اگلے سال 30 جون کو بیٹھ کے دیکھیں گے کہ 9,414 ارب کے اگینسٹ انہوں نے کیا وصول کیا ہے. لیکن سر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تقریباً 60% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ انڈائریکٹ سے پھر مزید ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا اور ہمیں شاید پھر جنوری یا فروری میں ایک اور منی بجٹ پیش کرنا پڑے 300, 400 یا 500 ارب کا جو کہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں؟ میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں, دیکھ IMF نے یہ جو آپ کو $3 بلین کا وعدہ کیا ہے جو 9 مہینے میں کیا ہے, اور ہر 3 مہینے کے بعد وہ بیٹھ کے ہمارے مانیٹری پالیسی کو اور ہماری ہر چیز کو وہ ریویو کریں گے. بالکل. تو جس وقت ان کو اپنی کسی اور جگہ پر اپنے ٹارگٹ اچیو نہ ہوتے ہوئے نظر آئے تو وہ یہ آپ 9 ماہ کی بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے 3 ماہ کے بعد ہی کوئی منی بجٹ آ جائے. اگر کوئی ایک سیکٹر کمزور جاتا ہے جہاں پر ریکوری نہیں ہو رہی IMF کی خواہش کے مطابق, تو فوراً ہی وہ کہیں گے کہ آپ اور کوئی ٹیکس بڑھائیں. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے انڈائریکٹ ٹیکس بڑھانا سب سے آسان کام ہے. آپ بجلی پہ بڑھا لیں, آپ کو اگلے مہینے موصول ہو جائے گا. آپ موبائل پہ بڑھا لیں, پیٹرول پہ بڑھا لیں, گھنٹے کے بعد آپ کو ٹیکس ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کے پاس ایک آسان حل ہے کہ پھر وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف ہی جاتی ہے. اور سر یہ ایک فگر سامنے آیا ہے کہ مئی کے مہینے میں 39% مہنگائی کی شرح تھی اور جون کے مہینے میں وہ 29% ہو گئی ہے. یہ کتنی مہنگائی کم ہوئی ہے کہ ایک ہی مہینے کے اندر 10% شرح کم ہو گئی ہے؟ سر جھوٹ ہے جی, یہ حکومت کے الفاظ کا گورکھ دھندا ہے. آپ بھی اسی معاشرے میں رہنے والے ہیں, میں بھی ہوں. مہنگائی 5 سے 6% پچھلے مہینے کے مقابلے میں بڑھی ہے, 45-46 پہ گئی ہے. لیکن چونکہ الیکشن آ رہا ہے, آگے انہوں نے اپنا منہ دھونا ہے, انہوں نے سب اس طرح کی باتیں کرنی ہے, تو یہ اس طرح کی باتیں کر 10% کہاں سے مہنگائی کم آ گئی؟ مہنگائی تو پچھلی بار سے 6-7% بڑھی ہے پچھلے مہینے سے. غلط ہے, بالکل غلط فکر ہے. یہ ساگھار جو ہے یہ اس طرح کی جتنی بھی باتیں کرتا ہے یہ بیسیکلی
مطلب یہ صحیح فگرز نہیں دیتا. اس نے تو آئی ایم ایف کو جھوٹ بولا ہوا ہے, عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا. حسنین صاحب, اس میں ایک اور مسئلہ ڈسکس کرنا بہت ضروری بھی ہے کیونکہ آپ خود انڈسٹریلسٹ ہیں. یہ جو منیمم ویج انہوں نے 32,000 روپے کر دی ہے, تو بطور انڈسٹریلسٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک صنعتکار کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ اپنے لیبر کی ویج جو ہے وہ 5-6 ہزار روپے اس میں اضافہ کرے؟ کیا وہ اتنا کما لیتا ہے کہ آگے پھر 32,000 روپے دے سکے؟ ہمگا رابطہ منقطع شوا. حسنین خورشید صاحب سره دوباره هغوی سره رابطه کوو, ولې چې دا منیمم ویج صرف سرکاري نه دی, یو ډېر غټ سیکټر چې دی د ملازمینو هغه هغوی سره هم لینک ته, دغه ګراني هغوی سره هم لینک ته. که دغه ګراني کمیږي نو هلته بیا تنخواه سیوا کولو ضرورت نشته, که تنخواه څومره هم سیوا شي خو چې ګراني سیوا کیږي نو موږ ته کم ښکاري. مخکې به دغه په 10,000 او په 12,000 باندې پوره کور چلېده. حسنین صاحب یو ځل بیا مفرد ہے. حسنین صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ حکومت نے منیمم ویج 32,000 روپے کر دی ہے, صوبائی نے بھی اور وفاقی نے بھی, لیکن کیا انہوں نے ایسا ماحول بنایا ہے کہ جو صنعتکار باؤنڈ ہو رہا ہے, کیونکہ ایک بڑی تعداد جو لیبر کی ہے وہ صنعت سے وابستہ ہے, جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ 32,000 تنخواہ دے, تو کیا وہ جنریٹ کر پا رہا ہے اتنا منافع کہ آگے ہی 32,000 روپے دے سکے؟ فہیم بھائی, بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ سرحد میں جو انڈسٹری چل رہی ہے اس میں جو آرگنائزڈ انڈسٹری ہے وہ تو 32,000 روپے دے رہی ہے, لیکن تقریباً 30 سے 40% ایسی آرگنائزڈ انڈسٹری ہے جو کہ اب بھی 14, 15, 16,000 روپے دے رہے ہیں. اور باقاعدہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملی بھگت ہوتی ہے اور ڈپارٹمنٹ بھی اس میں انوالو ہیں, اور وہ تنخواہیں جو آپ 32,000 کہہ رہے ہیں, پہلے یہ 32,000 تو پوری کریں نا جی, یہ تو 32,000 بھی پوری نہیں دے رہے. سوال آپ کا یہ رہا کہ 32,000 میں, اب میں آپ سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ 32,000 میں آپ اپنا بجلی, گیس, ٹیلی فون اور آپ کے 2 بچے ہوں اسکول پڑھ رہے ہوں, آپ ان کا بجٹ بنا کر دیکھیں, آپ کا تو یہ 32,000 کیا, آپ کو تو 50,000 میں بھی یہ پورا نہیں ہوتا. ہمارا تو بجلی کا بل 25,000 آتا ہے. اس طرح ہے جی, سب لوگوں کا یہی مسئلہ ہے, اسی طرح یہی بات ہے. اور یہ ابھی آپ کو جو یہ والا بل آئے گا نا جی, اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی بجلی کا بل آپ کو کیا کہتا ہے, کیونکہ اس میں آج پھر انہوں نے 1 روپے 25 پیسے انہوں نے پر یونٹ بڑھا دی ہے. تو بجلی تقریباً انہوں نے اب تک کوئی 35 سے 38% تک پچھلے سال کے مقابلے میں آج کی ڈیٹ تک مہنگی کر چکے ہیں. اچھا حسنین صاحب, یہ عمومی طور پہ ایک تاثر تھا کہ مسلم لیگ نون جب آتی ہے تو صنعتکاروں کو فائدہ ہوتا ہے, انڈسٹری کو ایک بوم ملتا ہے. اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز ہیں, نواز شریف صاحب کی ہے, شہباز شریف صاحب کی ہیں. اس پچھلے 1 سال سوا سال میں ایسا کیا ہوا کہ کوئی ریلیف ہی نہیں مل رہا, الٹا یہ طبقہ مزید پستا جا رہا ہے, اور جو واحد جگہ تھی جہاں سے ایک امید تھی کہ وہ یہ پہیہ چلائیں گے, صنعت چلے گی, اکانومی چلے گی, ان کو بھی خراب کر دیا گیا ہے. سر, اس میں بات یہ ہے کہ اس بار یہ جو کوئلیشن 13 پارٹیوں کی پی ٹی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے, ان کا صرف اور صرف ایک ایجنڈا تھا, اپنے پرانے نیب کے کیسز ختم کرنا, اپنے معاملات سیدھے کرنا, نواز شریف کو واپس وطن لانا. انہوں نے ملک کے لیے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں ہے. یہ بیٹھے میں اپنے سینٹ کا چیئرمین اپنی تنخواہیں پر آ رہا ہے, یہ بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں کہ ہمارا نواز شریف ملک میں آ جائے اور ہمارے ساتھ یہ ہو جائے اور ہمارے سارے کیسز معاف ہو جائیں. نیب کا انہوں نے قانون میں کیا کیا ہے, 50 کروڑ روپے سے اوپر کا کیس اٹھا کر یہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نیب کا دائرہ کار ہی نہیں ہے. مطلب بڑی مشکل, ہم نیب جا ہی نہیں سکتی. یہ صرف اپنے اور اپنے خاندان کے لیے دہاڑی لگانے کے لیے آئے ہیں, ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. آپ ان لوگوں سے کیا توقع کرتے ہیں؟ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اس ملک کو دیا کیا ہے؟ یہ اب اگلی بار آئے گا تو اس کو کہیں باہر کی جائیداد بیچ کر آئے اور ادھر آئے اور پاکستان میں اپنے پیسے رکھے. زرداری کو بولے اپنے سارے ایسٹس بیچ کر آئے اور پاکستان میں رکھے اور یہاں پر ہمارے ساتھ آگے پاکستان کی مدد کرے. یہ کیا ہے, یہ تو حکومت چاہتی ہے. تو سر, یہ جتنے اقدامات ہو رہے ہیں تو کیا آپ لوگ یا چیمبر ہو گیا یا انڈسٹریلسٹ ہو گئے, آپ آن بورڈ بالکل نہیں ہوتے؟ چیمبر کو تو پوچھتے ہی نہیں ہے جی. چیمبر ممبر تو ان کی یہ اس بار کا جو بجٹ ہے یہ وہ وائٹ بجٹ ہے جس میں انہوں نے چیمبر کو پوچھا ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ان کا یہ تمام بجٹ جو تھا آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ تھا. یہ خود بھی اسلام آباد میں نہیں بنا بجٹ, یہ بجٹ بنا اسلام آباد میں, لیکن اپروول آئی ایم ایف نے کیا ہے. ہر چیز وہاں پر گئی ہے. آپ یہ دیکھیں بجٹ کے اندر جو بجٹ یہ لے کر آئے ہیں, یہ جو آخر میں انہوں نے 215 ارب کا انہوں نے ایکسٹرا بجٹ دیا ہے, یہ کبھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے؟ یہ جب بجٹ ہمارا حسنین صاحب, یہ کیسا آئی ایم ایف ہے کہ وہ میرے لیے بجلی مہنگی کرواتا ہے, میرے لیے گیس مہنگی کرتا ہے, لیکن چیف جسٹس کی تنخواہ میں 2 لاکھ کا اضافہ وہ منظور کر لیتا ہے, چیئرمین سینٹ کو وہ تاحیات مراد دے دیتا ہے, تو ہمارے لیے آئی ایم ایف الگ, ان کے لیے الگ؟ سر, بات یہ ہے آئی ایم ایف جو کر رہا ہے وہ اپنی ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے. اس کا کام یہی ہے ملکوں کو لون دینا, اور ملکوں میں جو خرابیاں ہوں سسٹم کی وہ اپنا ٹھیک. خرابی آئی ایم ایف کی نہیں ہے, خرابی ہمارے حکمرانوں کی ہے, ہمارے سسٹم کی ہے. ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں جو چل رہا ہے یہ سسٹم کی خرابی, یہ سب اپنے لیے آتے ہیں, یہ ملک کے لیے کبھی نہیں سوچتے.
IMF کا تو آپ کو پتہ ہے وہ دنیا سے پیسے لیتے ہیں اور دنیا کو قرض دیتا ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ غلطی ہے، یہ غلطی آپ ٹھیک کریں. آپ اپنی غلطیاں، بجلی سستی ہے، حسنین صاحب آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ ڈالر کا ریٹ زیادہ ہے اس لیے ہمیں جو ڈیوٹیز آ رہی ہیں اس مد میں فائدہ ہوگا، لیکن جو ڈالر کا ریٹ اب گرنا شروع ہو گیا ہے، جو بتایا گیا ہے کہ آج پشاور میں 262 265 میں ڈیل ہو رہا تھا، تو یہ پھر یہاں پہ بھی نقصان ہوگا الٹا ہمیں؟ ایک ٹیمپرری ریلیف ہے. آپ یہ دیکھ لیں ڈالر، اسٹاک ایکسچینج اور گولڈ، یہ ایک ہفتہ 10 دن اس چیز کی سیلیبریشن کرے گا کہ ہمارا IMF. دیکھیے پاکستان کا کرائسس تو ختم نہیں ہوا نا، پاکستان تو اسی کرائسس میں اسی جگہ پر کھڑا ہے. اگر IMF کا یہ 3 ارب روپے کا لون ہمیں 9 مہینوں میں مل بھی جاتا ہے اور یہ آپ کی اگر LCA کھولتے ہیں تو ایک مہینے میں آپ کی 12 ارب روپے کی تو LCA جو انہوں نے روکی ہوئی ہیں ہر انڈسٹری کی. یہ ایک پینٹ تھا، یہ لوگوں کو انہوں نے دیا ہے، لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہفتے سے 10 دن کے اندر ہر چیز واپس اپنی جگہ پر جائے گی. اور آپ یہ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس کہ ڈالر 350 روپے میں جائے گا، کیونکہ ہمارے ملک کمزور ہے، ہمارے پاس ڈالر ہے نہیں. یہ ڈالر بھی واپس جائے گا اور یہ مہنگائی بھی اسی طرح رہے گی. بہت بہت شکریہ حسنین خورشید صاحب اور حسنین صاحب سنگوئی چے دا 8 نه 10 دن ریلیف کاری دا وقتی ریلیف ته یو بلبله غونته کې دا جوړه ده او دا اچانک ماتیږي او بیا بګرانی خيږي ولې چې مونږه دغه صرف په اعلان باندې روان یو، مونږه په ګراوند باندې کار نه دی کړی. زمونږه چې کوم دی وخت کې فاینانس ډیویژن دی زمونږ چې کوم دی وخت کې وفاقي حکومت ته هغه دې باندې پلان نه کوي چې مونږه څنګه ریلیف ورکو. اپ دې کار کې چې مونږ الیکشن کې روان یو الته به څنګه فایده وشي. بهرحال نن دا براغه چې د چیف جسټس تنخواه به 12 لک روپۍ مخکې باغی 10 لک اغستا کومه چې دا وی بیسیک پی وا تر پاسه 2 لک او 11,000 روپۍ د تنخواه کې اضافه وشوه. دا هم ډېر ضروری و په دې ګرانه په دور کې نه کیږي گزاره په 10 لک تنخواه باندې څنګه باغی خپل گزاره کوي. چیرمن سېنات غریب بس کوي چې کله دا کورسان لري شي ځکه تحیات مراعات ملو شو، کوک شو، شیف شو، سره بیا ډرایور شو، نو غریبان او هم زمونږ د پاره د وخت کې تناستي خپل څه مقصد خو نشته. نو دا قوم غم او سره دی دای د پاره هم دغه تنخواګانې دغه مراعات ډېر زیات ضروری دي. مونږ خو بس خپل وخت تیر کو کندنی که سبای شپه مونږ سم سبا کو او دغه بجلی که ګرانه که ارزانه مونږ نه بل او خامخا اخلي یو شان د ماخلو. یو ځل بیا هر کله وایو او وګورو نو چې کله هم دغه جون میاشت ختمیږي، جولای شروع کیږي، په شکال را نږدې کیږي د مونسون بارانونه د په شکال بارانونه هر کال کیږي. خو تیر تقریبا دغه 10-12 کالو کې دنه د په شکال د بارانونه زمونږ د پاره رحمت په ځای باندې عذاب جوړیږي، زحمت جوړیږي لګیا دی. او که کال 2009 وي او که 15 او که بیا هغې نه پس تیر کال شي دغه په شکال بارانونو کې سیلاب راځي او زیاتره علاقې د هغې نه متاثره کیږي. د اوبو لاره مونږ نیولې ده، یو خواته خو دا مسله ده، بل خواته یو چې کوم مین میډ ډیزاسټر دی هغه هم مخې ته دی او هغه دا دی چې اول خو مونږ خبره کوله چې سوات سره دغه سیلاب وبراله یا نوخار چې کومه کلپاڼی ده مردان کې الته کې وبراله. اوس خار کې دننه هم دغه مسلې دي، دا تیر کالم وی تیر نه تیر کالم وی او دې کال هم د PDMA لخوا اربن فلډینګ مطلب د خار کې دننه د سیلاب خدشه مخې ته راغلی ده. یو خدا چې د اربن فلډینګ څه نوې فینامنا ده یا زمونږ دپاره نوې ده او دا ولې ده په دې به خبره کوو او بل د دې بیا روکتھام څنګه کیدی شي، څنګه موږ مخنیوی کولی شو په دې به خبره کوو. د وخت کې موږ سره پېښور یونیورسټۍ جغرافي ډپارټمنټ کې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر سمیع الله صاحب موجود دی د اسکایپ د لارې. ډاکټر صاحب ډېر شکریہ. ډاکټر صاحب لږ اول خبر کې دغه د په شکال بارانونو نه چې دغه بارانونه هر کال کیږي، همدغه د جولای میاشت وي موږ ته پته هم شته، خو آیا موږ دې لپاره ځان تیار کړی دی کوم چې دغه سیلابي اوبه راځي اربن فلډینګ خبره راځي هغې دپاره موږ ځان تیار کړی دی؟ السلام علیکم، ډېره مننه چې تاسو د دې پروګرام کې مدعو کوم. تاسو وګورئ که نه زمونږ په پاکستان کې د بارانونو 2 میجر سیزن دي که نه، یو د ژمي بارانونه دي چې کوم جړی وي او بل زمونږ د اوړي بارانونه چې کوم ته مونسون وایي. د ژمي جړی تاسو خیالي باران سلو کېږي نو هغې کې جذب کېدو چانسز زیات وي که نه، لکه ډیر لانګ ټایم د پاره خو لګ بارانونه دي. اوړي مونسون بارانونه چې کوم دي کنه دې ته موږ اوروګرافیک رین فال وایو، دا ډیر ریپیډلی راځي، ډیر تیز بارانونه لګ ټایم کې زیات باران وشي
نو دیو جن چې کوم دی موږ په اوړي کې سیلابونه ګورو چې زیات وي ځینې مقابله کې جمعې کې چې تک باران کېږي نو هغه بیا د ریورس ته او دې ته دی ځمکه کې هم جذب شي د هغې دونه موږ ته فلډ نه کېږي خاص کر چې دا مونسون ګوري مونسون چې کوم دی یو ایکسپټډ فینامینن ده زموږ په دې سب کانټیننټ برصغیر پاک و هند کې اسپیشلی چې کوم دی یو داسې فینا زموږ بلکې دا ووایو چې زموږ د برصغیر د خلکو ژوند دې سره تړلی شوی دی نو دا به غلطه نه وي ځکه چې دې موسم کې دا بارونه ډېر زیات انتهایی ضروري وي او که موږ بیا وګورو که نه چې کوم دا کلایمیټک فینامینن دي نو دا په دنیا کې دوه قسمه کلایمیټک ویریبیلیټي درځي یو ته موږ وایو النینو بل ته موږ وایو لانینا فینامینن نارملی په یو پیریډ کې موږ سره ډرای سپیل وي په بل پیریډ کې موږ سره چې کوم دی ویټ سپیل وي یعنې بارانونه د نارمل نه زیات کېږي نو که تاسو که نه د تېر شوي یو کال راسي زموږ دا النینو فینامینن شروع ده نو دې ځله چې کوم دی که تاسو که یو کال راسي د نارمل نه زیات بارانونه کېږي لاست ایئر هم داسې شي او دې ځله هم دا ایکسپیکټډ ده چې نارمل نه به زیات بارانونه کېږي نو بیا د دې لپاره چې کوم دی یو خو ګوره هغه بارانونه زموږ ریور فلډ وي چې کوم په ریورس کې راځي په نالو کې راځي بل زموږ د اربن فلډ دی نن سبا چې کوم دی زموږ د میجر سټیز ټول نه غټه مسله چې کوم دی د بارانونو نه پس اربن فلډینګ دی د دې خو یو بنیادي چې کوم زموږ ریزن دی چې د دې د وجې د اربن فلډینګ راځي هغه لیک اف اربن پلانینګ دی زموږ سټیز چې کوم جوړ شوي دي نو یو منصوبه بندۍ تحت نه جوړ شوي که تاسو وګورئ که نه اوس خاص کر د لارج سټي لایک پېښور شو مردان شو یا نوشهره شو یا نور چې کوم د سټیز دي دا بس خلک راځي او کورونه جوړوي بغیر تپوس او بس هغه رواني پکې د دې وجه نه چې کله موږ زیات نه زیات ایریا کور کو بلټ اپ ایریا شي یا په هغې کې موږ انفراسټرکچر جوړ کو یا په هغې کې موږ روډ جوړ کو نو دې یو پروسس دې ته موږ لینډ سیلینګ وایو هغې سره څه شي چې کله موږ بارانونه زیات کېږي نو ځمکې جذب کېدو قوت چې کوم دی هغه پکې ختم شي نو دې ته موږ ډبل نقصان کېږي یو طرف ته خو نقصان دا شي چې که تاسو وګورئ که نه زموږ په دې ښاریو کې موږ اوبه چې استعمالوو انډرګراونډ واټر استعمالوو بیا زیات ایکسټرکشن موږ ځمکې نه کوو او نو یو طرف ته خو هغه انډرګراونډ واټر چې کوم دی هغې ډیپلیشن روان دی وخت سره سره موږ چې ورته موږ ته باندې واټر ټیبل وایو جی جی بالکل واټر ټیبل ورته وایي هغه لاندې روان دی موږ ایکسټرکشن زیات دی او د هغې جذب کېدل واټر ټیبل ریچارج کېدل چې کوم دی هغه کم شو یو طرف ته خو زموږ هغه مسله ده بل طرف ته مسله دا ده چې هغه اوبه چې کم جذب نشي نو هغه زموږ په دې روډ باندې او که تاسو خیال زموږ صفایي بندوبست هم دغسې دی چې کوم زموږ مین ډرینز دي زیات ترې کې پلاستیک او نور قسمه ګند چې کوم دی هغه پروت وي د هغې وجې نه زموږ چې کوم نالی دی هغه اورفلو شي او بیا تاسو ګورئ چې ورونو ته او چې کوم دکانونه دي چې کوم روډ انفراسټرکچر دي که نه ټول د اوبو نه ډک شي پکې نو چې کله موږ وداوټ پلانینګ روان یو که تاسو خیال یې که نه دا نوي ټاونشپ وغیره جوړېږي د هغې خپلو کې سو کوهیژن ني نو زیات نه زیات ایریا هغې کور کول غواړي ډېر کم ایریا پکې موږ داسې اوپن پرېږدو او هغه ډېر انتهایي ضروري ده په دنیا کې اوس یو کنسپټ روان دی هغې ته موږ وایو رربنایزیشن پهله اربنایزیشن وکړه نه چې بس خلک د ښارونو ته راځي کورونه جوړ رربنایزیشن چې کوم اربن ایریاز دي که نه هغې رورلایزیشن ورته ویلی شي که نه چې تاسو اربن ایریاز کې چې کوم دی کراپس ګرو کوئ پکې اوپن سپیسز پرېږدئ نو د هغې خو یو دا ده چې د هغې به هغه انوایرمنټل کنډیشن بهتر وي بل دا چې هغې سره موږ سره د واټر پرکولیشن دپاره چانسز راځي چې کوم د اربن فلډینګ موږ نن سبا ګورو که نه وجه دا ده چې موږ کنټینیوس سرفیس دی او هغه ټول سیلډ دی هغه ټول کنکریټ دی اوبه چېرته لاړې شي ډاکټر صاحب تاسو کومه خبره کوئ چې دا نوې هاوسینګ سوسایټۍ شروع کېږي نو د هغې دپاره خو خپل رولز آف بزنس دي حکومت منظوره کړي دي د هغې دپاره بلډینګ کنټرول اتھارټیز دي ټي ایم اے ده پی ډي اے ده دا ټول همدار څه ګوري نو د دې ادارو بیا ناکامي ده چې ریټرن کې خو موږ سره هر څه شته خو په ګراونډ بیا هغه قوانین هغه قواعد چې دي هغه نه امپلیمنټ کېږي جی بالکل اصل خبر هم دغه ده د هر یو هاوسینګ سوسایټیز کولولو لپاره خاص رولز اینڈ ریګولیشنز په د ډیولپمنټ اتھارټي وګورئ د دې بایلاز دي د هغه بایلاز مطابق ته چې ټاونشپ جوړوي سپیسیفیک ایریا لپاره سپیسیفای شوي هغې دپاره انفراسټرکچر په هغې دپاره اوپن سپیسز اسپیشلي چې کوم ټاونشپ جوړوي د هغې به کم از کم 25 نه والا 30% پورې ته اوپن سپیس پرېږدي هغې کې ظاهري خبره ده ریکریشنل اکټیویټیز وي د ماشومانو پارکونه وي ډمپینګ سایټ وي قبرستان پکې وي
جی جی بالکل کم از کم 25 to 30% به دا تفریدي هم کدا څنګه دا نیو سوسایټي دا یو خو د دې سایز جوړ کړ او زیاتره د پی ډی ان اپرووډ نوي خو مسله به دا تاسو وګورئ کنه یو لینډ مافیا ده کنه هغه لکه دې پکار خدا دا چې کوم د پېښور ډیولپمنٹ اتھارټي دا یا زمونږ چې کوم د میونسپل اتھارټي ټي ام ایس تحصیل چې کوم دي کنه اسپیشلی د دې کار چې پکار دي چې دغه سوسایټیز بند کی چې تاسو دا پرایر پرمیشن اخیستو نه مخکې د دې دا کنډیشن تاسو نه کړ لکه اوس تاسو وګورئ ریسنټلی تاسو یو شپږو میاشتې مخکې پی ډی ای چې کوم دی یو پوری یو لیست اوج بالکل تقریبا 272 کو 273 د علاقې ਵਿੱਚ ال تک هغه الیګل اکټیویټیز روانو الیګل ټوټلی الیګل وکنه فلکه دې خلاف څه پورې الیګل خو په ان پیپر درشي او دې خلاف څه پورې اکشن چاوانه کستو چې دغه سوسایټي تاسو کلوز کې هغه دوباره کولاو شي یا جرمانه جمع کی بیا کولاو کی بالکل بالکل همدغه سیوی جرمانه لکه شان جرمانه جمع شي ډاکټر صاحب یو خدای چې مونږه اوس پورې دنه سبق نه دی اغسته نن 15 کال اول کابینټ دا پروف کړو چې زریز مکه باندې به کنسټرکشن نه کیږي هغه ارس کیږي یاد دی مونږ لګ دی مین سټی تلاړ شو د پېښور یا د مردان یا د نوخار یا د 400 الته کې اوس الریډي کنکریټ ته الته اوس مونږه څنګه د اربن فلډینګ چې دی د مخنیوي کولی شو سلاره دای کی دي شي اوس چې کوم الریډي ډیولپ ریجنز دي نو پای کې خلک دوباره د خلک باندې پوره نشو رانولې او دې سیستم یو دا به کولی چې لیمټ ټو د ډیولپمنٹ بس دینه بعد باقی کنسټرکشن نه کیږي او چې کوم ایگزیسټینګ بیلټ اپ ایریاز دي پای کې چې کوم ډرینز دي کنه پټه خبره ده چې داګه صفایم نه کیږي نو بیا د لوکل چې کوم زموږ میونسپل اتھارټیز دي دا غیم دا فرض جوړیږي چې راوس مونسون را روان دي پی ډی ایم خسر خپل ذمہواری پوره کی چې هغه یو الرټ جاری کی الرټ جاری کینو الرټ جاری کړو سره خو دا خلا پرابلم سولف کیږي نه پکار دي چې دا ټي ام ایس چې کوم دي کنه په دې باندې بیا کار شروع کی چې کوم ډرین دي داګه صفایي او خبره زموږ عام عوامو کې دغه شعور نشته دي چې زدا پلاستیک یا دا غند د کومه په دې زموږ ناله کنو الټیمیټلی دا بلاکټ جوړي نقصان بچاتي زموږ خپل محله کې دلته په ماته به نقصانی یو خدا کا شعور پیدا کول دي زموږ سوشل میډیا باندې یا په الکترونیک میډیا پرنٹ میډیا باندې دا ضروری پکار دي چې دې تلشات توجه بل دا چې کوم دا ټي ام ایز والا کار دی بجای دی چې دی لکه چې کوم د دې افیسز دي په کورونو کې کار کوي یا بل کې کارونه کې صفایي نه پکار دي چې دا دی کوم مین ډرینز دي لکه تقریبا هر یو سټیز کې تاسو ګوري مین ډرینز اویلیبل دي دا نه چې نه اویلیبل تاسو رنګ روډ سره ګوري اعلان بوث سایډ دا رنګ روډ غټ غټ ډرینز موږ سره اویلیبل دي او تاسو ګوره تاسو نور ورسوي ما که تاسو ایون د میر افیس سره نږدې تاسو بچا شو ګورئ کنه هغه مین ډرین هغه مکمل بلاک دی مکمل چوک دی پکې هر څه ګن دا د میر افیس مخه ته خامخو بودريږي چې کلم باران کیږي وجه چې ته زه باندې کله چې راځم چې ګورم د میر افیس مخه ته دا حال دی د سټي سنټر یا د پیریفری کې کم حالي نو چې کوم الریډي ډاکټر صاحب یو بل خبره لګم په دې باندې پوي کې چې یو خدای چې موږ سره اوس نرم ازمکه په خبر کې نشتا او موږ زیاتره کنکریټ کړي دا چې کوم زمونږ لارې کوسی دي ار یو کس لکه اول مونږه بیا بل دغه مطالبه کې خپل کونسلر نه چې زما د کور مخې ته لاره ماته پخه کا هغه الته کې کنکریټ غواړي چې دا ماته بالکل پوخ لاره وي الته هیڅ قسمه دوړه نه وي خوره نه وي د دې څه نقصان شته دا هم خپل پارټ پلی کوي دا ډېر مینیمل دی خاص اثر نه لري بالکل دا هر یو چې کوم یو خختم تیک دی کنه په سرفیس باندې نو دا غیم خپل اثر وی چې یو خختم مثلا تا کې کا وغه 9 انچ دیو نیو نو 9 انچ کې ستا چې کوم واټر پرکولیشن کېدو هغه فرد هغه پرکولیشن په لاندې نه کیږي او هغه په چې 9 انچ کې دا کېږي دا به اوس اوورفلو کیږي نو الټیمیټلی ګوره دا خو د هر چا دا ډیماند چې یار ماته دی کوڅه په خشي ماته روډ پوښ شي اوس زمونږ د ډیولپمنٹ اتھارټیز دا کار دي چې یو کنټینیوس ډیولپمنٹ دی الاو کینا دا کوس کار دي یو لیمټ وګوري چې الریډي موږ سره پکې لازم شته چې تاسو اګریکلچر لینډ باندې کنورټ کوئ اوس که تاسو ګورئ کنه د لاست گورنمنت کې تقریبا 25 سټیز د پاره ماستر پلانز اپروو شوي چې دا به جوړیږي او جوړ شوی ودی او اوس پورې دا چې لکار شروع دی کنه په دې کې زمونږ چې کوم نیو ایمرج ډیسټرکټ دی هغه پکې شامل دي نو په هغه کې بیا اسپیشلی دا شته دی چې تاسو د اګریکلچر لینډ پروټیکټ کوئ او بیا بعضو کا داسې چې ته اګریکلچر لینډ پروټیکټ کول نشي
نو کم از کم دا پکې کولی شي چې ته بیا اګریکلچر لینډ تاسو سره دوه قسمه اویلیبل دي یو بیسټ اګریکلچر لینډ یو مارجنل واخله بیسټ اګریکلچر لینډ په خپل ځای باندې انټیکټ پرېږده او طریقه کار دا دی چې ته مثلا یو لیمټ دی وکړو به دې نه بعد تاسو کنسټرکشن مه کوئ دې نه بعد یو ګرین سپیس پکې ورکوئ کم از کم هغه به تاسو یعنې هغه داسې ګرین سپیس چې هغه ستا اکنامي کې فایده هم تاسو ته درکوي ځکه چې پای کې تاسو مارکیټ ګارډنینګ کولی شئ سبزیانې وایي کولی شئ نور کراپس هغې کولی شئ هغې نه پس بیا تاسو بیا فردر کنسټرکشن هغې نه پس بیا تاسو کولی شئ نو د دې نوي ماسټر پلانز کې تاسو ګورئ د مردان والا تقریبا کمپلیټ شو نو هغه پېښور والا باندې کار شروع دی خو چونکې پېښور از ا بگ سټي نو په دې کې لږ ایشوز زیات دي سر یو پلان خو 2017 کې راغلی او د شل کالو لپاره پلان چې پېښور به څنګه روان شل کالو کې دننه ډیولپ کیږي خبره دا سر چې د اونرشپ به څوک کوي لکه تاسو ذکر وکړه مین مشر خو میر دی د میر افیس ته هغوی هم دغه اعلانونه کوي چې لاره کوڅې موږ پخو سړکونه به جوړو هغوی هم د خوا کنسټرکشن طرف ته ځي دغه بجري طرف ته ځي سیمنټ طرف ته ځي هغوی په دې خبره پویول چې دا ځمکه نرمه پرېږدی چې دا اوبه جذب شي چې زموږ واټر ټیبل هم راوچت شي او موږ د سیلاب نه بچ شو دا کار به څوک کوي سر اصل کې که تاسو ګورئ که نه زموږ د اکیډیمیا او چې کوم دا ایډمنسټریټیو دي د دې منځ کې یو بګ ګیپ دی اوس زموږ میر دی غریب نو هغه ټیکنیکل پرسن نه دی که نه خو یو پولیټیکل کس دی په ووټس باندې راغلی دی خلک به هغه نه دغه ډیمانډ کوي بالکل نو هغه په دې خبر باندې پویول دي چې یاره چې کوم دا یو اکارډینګ ټو پلان موږ ډیولپمنټ وکړو بیا آگے بچے کم دے اوورال فائدہ ہی نہ صرف دے خلق تو فائدہ ہی بلکہ پورے سٹیز تبا دے فائدہ ہی پیښور ته سر څومره خطر ده دغه اربن فلډینګ نه دی وخت کې پیښور مردان 400 نو خاطر ہوتا تاسو ګورئ کنه نو د پېښور خاص کر چې کوم د نیو ایمرجنسي پارټیکولرلی د نه د جی ټي روډ نه دی نارث طرف ته تاسو کې چې هدي طرف ته دغه ایریاز کې زموږ سره سلوپ ډېر زیات کم دی ډېر مینیمم سلوپ دی د دې نه علاوه که تاسو ګورئ کنه د صدر کمپیریټیولی لږ هایټ باندې د پای کې دومره غټه ایشوز نشته دي بیا چې کوم تاسو ګورئ د سټي نه بار د ایریاز چې کوم دي کنه د ګلبهار ایریاز شو یا د اشناګره ایریاز شو دغه کم سلوپ ډېر زیات کم دی نو کم ایریاز کې زیاتره هم د کوارټر کې مسله ښکاري یا مونږ ګورو د ګلبهار سایډ چې کم شروع کیږي گنج طرف ته هلته ډېر بدحالي دغه ته چونکه سلوپ ډېر زیات کم دی نو چې کله سلوپس کم وي اټومیټیکلی واټر ته د وتو سلا راني نو اټومیټیکلی په دې روډ باندې په دې کورونو باندې په ټول باندې هغه اوبه ورشي که نه ډاکټر صاحب یو تاسو خبره شیر کولم غواړم او بیا دا آیا ممکنه دم او که نه لکي مروت کې څه موده وړاندې یو ډپټي کمشنر صاحب و هغه هلته کې د رین واټر دپاره مختلف ترامونه جوړ کړي وو هلته به اوبه جمع کېدې او هغې نه تقریبا 3 نه 4 فوټ واټر ټیبل هم راوچت شوی و بعد کې به هغه اوبه قابل استعمال هم وي هغې به هغه صفا کولې خلکو بیا ځناور له ورکولې ځان له بیا هلته پټي هم دغه کول سیراب کول آیا دا فنومنا پېښور کې ممکنه ده اگر اصل کې پېښور شو کې تاسو لینډ وګورئ ډېر ایکسپنسیو لینډ دی نو غټ سپیسیفای کول نه شي چې دا رین واټر چې کوم دی سٹور شي میکسیمم ته د اوټ چې کوم سره باړه ریور دی یا نور چې کوم دی خاطر موږ سره ریور دی هغه ته موږ ډرین کولی شو لکه مروت ایریا کې خو دیس زه ورته چې دا خو د مرګ یو جون خبره الریډي واټر ټیبل ډېر ډاون بالکل او جی بلکې دا نیو سټیز سونه چې کوم دي کنه چې کوم روان دي دا فینامینن پېښور کې خوراغه د نور سټیز کې راتلونکي ده نو پکار چې دغه قسمه موږ چې کوم دی دا سمال واټر ټینکس یا واټر چې کوم دا موږ سره دغه دي تالابونه دي دا موږ جوړ یو آن د ون وینډ دا به تاسو هغه ایکسټرا واټر چې کوم دی ډرین کې د سټیز نه بل دا چې دا به تاسو واټر ټیبل ډېر زیات بهتر کړي وچ از نیډډ ځکه چې پېښور باندې زموږ سټوډنټس سټډي کړی دا یو پکې پی ایچ ډي شوی دا چې پېښور کې واټر ټیبل چې کوم دی چې کوم ریټ سره روان دی نو انفارچونیټلی الله دې خیر وکړي چې 2050 کې موږ سره اوس موږ به چې کوم دا ایگزسټنګ ټیوب ویل چې کنه بده کې تقریبا یو هم کار نه کوي یو ویل هاف ټو گو ډاون ځکه چې کوم پرمننت واټر ټیبل چې کوم زموږ د کابل ریور نه ډرین کې هغې ته به رسېدل غواړي زموږ چې کوم د ټیمپرري واټر ټیبل دی چې کوم نارمل موږ یوټیلایز کوو دا به فردر 2050 کې چې کوم دی دا د استعمال قابل نه وي لکه دونه الارمینګ سچویشن موږ ته دی را روان دی نو ګور ډبل موږ ته نقصان کېږي یو طرف ته خو چونکې دا اوبه موږ ته په سرفیس باندې راشي نو اربن فلډز ته نه جوړ شي او بل طرف ته چې کوم دی زموږ واټر ټیبل ریچارج کېدو نه ریچارج کېدو په وجه نه زموږ واټر ټیبل ډاون روان دی او واټر خو تاسو پته چې اوبه خو سروایول دپاره بیسیک نیسیسټي ده چې واټر نه نو موږ څه کوو بل مکه داسې لاره نشته ده
ډېر شکریہ ډاکټر سمیع الله صاحب اسسټنټ پروفیسر جیولوجي ډپارټمنټ یونیورسيټي اف پېښور او څنګه خبره وکړه چې دغه خاریه سیلاب نه مونږ صرف په یو طریقه ځان بچکولی شو او هغه دغه ډرینونو صفایي ولې چې مونږ سره پېښور کې باقي نرم ځمکه نشته او چې څومره د مونږ چیرمنان دي د مونږ څومره خلک دي د مطالبه دغه درخواست دادې چې خپل لاره کوڅه مه پخاوئ چې څنګه هم دا صرف الته کې دا کار وکړئ کنټرول شي باقي الته دا پاخه کارونه کول ټف ټایر لګول دا الټه نقصان کوي نرم ځمکه نه وي نو بیا ستاسو ته الته همدغه سیلابي صورتحال راځي مونږ نالۍ هم پخې کړي دي لارې هم پخې کړي دي سیمټ هم پې لګولي دي بیا مونږ وایو چې سیلاب راغی خامخا به دغه اربن فلډینګ کېږي خاریه سیلاب به خامخا راځي یو شان دماغ لو یو ځل بیا هرکلی وایو او دې وخت کې موږ سره د پېښور آیم ساینسز نه اسوسییټ پروفیسر ډاکټر محمد نواز صاحب موجود دی ډاکټر صاحب ډېره شکریہ ډاکټر صاحب اوس به موږ خبره کوو د تعلیمي ادارو حوالې سره او د ایجوکیشن ډپارټمنټ خپل دا رپورټ دی چې د صوبې 15,000 سکولونو کې 11,000 داسې سکولونه دي چې هغې کې یا خو بجلي نشته یا د سکلو اوبه نشته یا پکې واشروم بیت الخلا نشته او یا د هغې چاردیواري نشته دغه سرکاري سکولونو کې تقریبا 57 تر 58 لاکھ ماشومان سبق کوي کم چې زمونږه زیر تعلیم ماشومان تقریبا 70% جوړیږي چې هغه هلته کې د وخت کې سبق کوي لګیا دي چې دغه بنیادي سہولیات په هغې کې نه وي نو مونږ دا قوم سر څنګه تیاری لګیا یو بسم الله الرحمن الرحیم تھینک یو سو مچ دا جی مسله داسې ده چې دا یو قومي مسله ده او په دې کې تاسو وګورئ نو د پاکستان بجټ تاسو وختیم ډسکس کوو چې په 3% چې هغه بتاتا ایز ا ټیکس پیئر خپل ملک چې دی هغه بتالا فری اف کاسٹ ورکوي فیکټ باندې راځي هیلث دویم راځي ایجوکیشن او نمبر 3 ستا چې دی نو سیفټي ده د بده مرګه په دې باندې ډېر کم اوورال بجټ چې دی هغه لګي هغه کې کوته وګوري ریسنٹ بجټ چې دی نو زما په خیال کو دا درې وانه ایریاز موږ راځي کو هیلث ایجوکیشن او سیفټي مین بای چې داغي پروټیکشن نو هغه باندې زما په خیال د 5% نم سیوا چې دی کم بلګیدلی نو دا خو هغه مین وجه دا چې د وجه چې دی زموږ هیلث ایجوکیشن دا درې وانه ایریاز چې دی دا خراب دي او سر چې کوم د ماشومان که داسې سکولونو کې ناست وي د هغوی نفسیاتي صورتحال څه وي تاسو پخپله هم ټیچر یې چې کله یو ماشوم داسې انوایرمنټ کې وي چې هغه ته رسکلو اوبه نه وي هغه ته بجلي نه میسر وي هغه ته چاردیواري نشته هغه ته واشروم نشته نو د هغه بیا هغه ایجوکیشن د هغه لرننګ څنګه کیږي ډیره ګرانه ده تاسو څنګه چې د بجلی خبره وکړه هغې سره نن سبا چې کوم ضرورت دی زموږ ماشومانو ته هغه د انټرنیټ فیسیلیټي پرووایډ کول خو که تاسو وګورئ نو د بده مرګه زموږ په کم چې کلیوال سکولونه دي ایون په زه خو دام واخلم چې پېښور او بعضې یونیورسټیان هم داسې شاملې دي چې په هغې کې پکې نه لګي ټیک شو جی نو چې کله یو ماشوم د ګرمۍ د لاسه په هغه کلاس کې کینی نو هغه به څه زده کوي امپوسیبل چې هغه څه زده کړی شي دغه شان یخنۍ کې چې دی د هیټر استعمال نشته اوس کو تاسو بل اړخ ته وګورئ چې پرایویټ ایجوکیشن دی نو په هغې کې بیا دا ټول فیسیلیټیز چې دي اویلیبل دي نو موږ په دغه کې په یو ملک کې 2-3 قسم ته ایجوکیشن سیسټم شروع کړی دي یو طرف ته چې هغه په ګرمۍ کې چې دی هغه لا اے سی لګېدلی وي او په یخنۍ کې هغه لا هیټر لګېدلی او بل جی یو خدا ایس ہیٹر والا شو دا باقی دو کم دی سر مدارس تم راشو سر مدرسوں کے هم دغه صورتحال دلته ماشومان ډېر کم وسایل کې سبق وی لګیا دي ډېر زیات حالانکه هغه یو داسې اداره ده چې هغه زموږ په ایجوکیشن کې ډېر لوی هیلپ ورکوي مدرسې دا هغه خلک دي چې کم باندې د ګورنمنټ اس قسم ته ایکسپینډیچر نه کیږي خو هغې له بیسک ایجوکیشن ورکړو کیږي په هغې کو د هغه اردو ده کو اسلامیات دی قرآن دی حدیث دی دا ټول کیږي خو د بعضه مرګه موږ هغې ته هم څه قسم ته داسې قسم ته څه فیسیلیټیز نه پرووایډ کوو ښه ډاکټر صاحب بل دا چې تاسو خبره وکړه چې فنډز کمې دی
تاسو ته ویل ښکاري د حکومت چې ټیک ته نن وسایل نشته دا کار متاثره دی خو موږ به یو پلان وکړو چې موږ 4 کاله پس 15 کاله پس چرته یو تاسو ته ښکاري چې سرکاري چې کم دی وخت کې تعلیمي نظام دی هغه ښه کولو دپاره څه ویل ښکاري د حکومت یا د بیوروکراسي سپیشلی په خبرو کې ډېر څیزونه راځي خو ما تاسو ته څنګه خبر وکړله چې په اوورال بجټ کې چې ستا دومره یو فریکشن اماونټ ته استعمالې په دغه کې په سکول ایجوکیشن باندې کالج باندې په یونیورسيټي لیول باندې نو ته نه ښه ټیچر دغه شي نه هغه ټریننګ هغې ورکړو شوی نن سبا کو تاسو وګورئ په سکولونو کې چې دی نو ان ټرین ټیچرز چې دي هغه کار کوي نو اګین دا د حکومت چې دی پرایورټي 1 دی وخت کې ایټ لیسټ د ویلیشن چې دا نه ده تاسو په حال کې تعلیم زموږ ترجیح کې نه راځي بالکل نه راځي خسر دی کې دنه بیا یو چې کوم بل کانسیپټ راغی پی ټی سی والا پیرنټ ټیچر کونسل څه به ګڼئ چې دی کې دنه سرکاري سکول کې دنه پیرنټس څومره انټرسټ اخلي تاسو د پرایویټ ذکر وکړو نو هلته کې بیا مور پلار تپوس هم کوي چې زما بچی راغلی دی که نه دی راغلی کلاس ته مس شو یا نه د هغه ډایري هم چیک کیږي د هغه پوره رپورټ کارډ چیک کیږي سرکار کې خو مونږ بالکل د ماشوم تپوس هم نه کوو پیرنټس دی کې څومره ذموار دي زه ریسنټلی جی کشمیر ته تلم او یو ډېر فار پلانګ ایریاز کې ما وکړه چې هلته کې ماشومانو دا ګیله کوله چې زموږ خو دلته کې لاول د سره کلاسز نه لګي د هغې نه علاوه زموږ ټیچرز نه راځي نو تاسو د دې نه خپله اندازه واخلئ چې هلته به څه پیرنټ ټیچر میټینګ وشي نو په هر لحاظ سره چې دی نو زموږ د ایجوکیشن سیسټم ډېر بد حال دی او وجه دا ده چې دا د ګورنمنټ پرایورټي 1 اډو ده نه حالانکه ما تاسو ته ووایي چې ایز ا ټیکس پییر زما 3 ریسپانسبیلیټي دي چې هغه به هر ملک چې دی هغه پوره کوي هغه لومبنې هیلث دی دویم ایجوکیشن دی او دریم چې دی ستا سیفټي ده تاسو ته پته چې د بجټ زموږ یو لوی پورشن بل خوا روان دی او هغه په تعلیم باندې چې کم ستا ملک کې ایجوکیټډ خلک جوړوي هغې باندې نه حساب کېږي بل دی کې به زه یو بل اړخ ستاسو دغه راولم چې زمونږ په تعلیمي نظام کې کو تاسو وګورئ نو تعلیم دی خو د هغې سره تربیت ایلیمنټ چې دی هغه نشته نه هغه په معاشره کې د دې ته ورکړل کېږي کو هغه زموږ جماعت دی کو هغه زموږ حجرې دي نو ماشوم تربیت نشته همدغه شانتې په سکولونو کې چې دی نو د تعلیم د لیکت پړه خو هغه خو زده کړي خو د هغې نه علاوه د هغه تربیت نشته او سره ذکر کوي د فنډز حواله سره نو زمونږ چې کوم د خیبر پختونخوا بجټ ته ایلیمنټری اینڈ سیکنډري ایجوکیشن ته مونږه اربونو روپے اخی دي او که صرف مونږه دا خبره کوو کوم چې زمونږه دغه سلورو میاشتو بجټ ته نو ایلیمنټری اینڈ سیکنډري ایجوکیشن تقریبا زمونږه 25% بجټ هغه ته ځي لګیا دی بیا پکې کومه هایر ایجوکیشن حسابو هغه دینه بیل دی د هغه د لپاره هم مونږه پیسې خري او هغه هم خبرابر پیسې دي ام دینه زیاته پیسې جوړیږي نو مونږه ټیکنیکل ایجوکیشن باندې کې اډ کو نو د بجټ زمونږه 30% صرف ایجوکیشن باندې خرچ کیږي خو هغه زیاتره ټیچرانو سیلریز دي الته روان دي بیا هم دغه ټیچران خپل کار نه کوي سزا او جزا کمې دی یا هماغه خبره چې زمونږه بیوروکراسي ویل هغه سایډ ته نه ښکاري دواړه خبرې دي چې تاسو کوم چې د سزا او د جزا خبره وکړه چې هغه هم نشته دویم دا ده چې زموږ په ملک کې د بده مرګه چې دی نو ډېر زیات کرپشن دی او هغه په صرف په تعلیمي ادارو کې نه دی هغه کو تاسو نور ډپارټمنټس هم واخلئ نو هر اداره کې په مختلف لیولز باندې چې دی نو کرپشن موجود دی کرپشن صرف دا نه دی چې زه به پیسې ووهم هغه په هر لیول باندې کوئی یو سټوډنټ کلاس نه اخلي نو هغه هم کرپشن دی یو ټیچر په خپل وخت په کلاس باندې نه اخلي دا هم یو کرپشن دی نو کو تاسو وګورئ موږ مختلف لیئرز کې په مختلف اړخونو کې کرپشن ته ایکسپوزډ یو او سر دا چې کومه هر کال داخله مهم شروع کوو نو اوسطن 10 نواله تر 12 لاکھ ماشومان مونږه هر کال داخل کو خو زمونږه چې کوم سکولونه دي اف اس سی پورې چې کوم دا هایر سیکنډري سکول دي ټوټل سټرنث د سکولونو 57-58 لاکھ ته مطلب زمونږه ډراپ آؤٹ ریشو ډیره زیاته را 70 to 80% مونږه ماشومان ډراپ آؤٹ کیږي دا سسټین کیږي سر ولې نه مونږه فوکس خو په داخله باندې وي خو سسټینیبلټي د مونږ نه ګورو تاسو وګورئ زه به دې کې تاسو سره علم دغه هم شیر کړم ډراپ آؤټ هم یو ایشو ده
دا غي وجه دا ده چې مختلف بورډز جوړ شو، دا غي په منځ کې خپل کمپټیشن شروع دی. نو یو کو هغه دغه دی. بل کو تاسو وګورئ زموږ په ماشومانو په سکولونو کې د نقل یو ډېر لوی رجحان دی. بل اړخ ته تاسو وګورئ د فیمیل ایجوکیشن ریشو چې دا هغه ډېره زیاته کمه ده، حالانکه 52% زموږ د آبادی چې دی نو هغه فیمیل ایجوکیشن دی. خو اس قسم ته دې اړخ ته چې دی نو مونږ فکر نه کوو. د دې نه علاوه کو تاسو وګورئ نو زموږ سلیبس چې دی هغه اپ ټو ډیټ نه دی. کم چې ماډرن کم زموږ مینز دی هغه ضرورت دی، یو کو پکې هغه نشته. کریکولم تاسو یادوي جی. بل اړخ ته تاسو وګورئ نو زموږ په ملک غربت پای اند لار تاسو د دې نمک کې پر بجټ باندې یو سیشن وکړو، هغه کې تاسو ته پته ولګي چې کم زموږ بد حال دی. نو دا شو. دویم یا دریم بزدا واخله ما چې زموږ لوی مصیبت دا دی چې مونږه دوه قسم ته ایجوکیشن سیستم ساتو او هغه کې ایجوکیشن ورکو، اردوم دا، پښتون دا، انګلیش هم دی. نو ته چې کله ماشوم هغه سټیج دی په بهر ملکونو کې په دې باندې ډیره زیاته خرچه کیږي په پرایمری ایجوکیشن باندې. هغه چې ته خپل بیسیک کنسپټ د هر یو سبجیکټ چې دی په خپل ژبه کې اورنوخه نو هغه څنګه پوهیږي، دا هم یو لوی ایشو ده. ډېر شکریہ ډاکټر محمد نواز صاحب، اسوسییټ پروفیسر آئی ایم ساینسز پېښور. او دغه رپورټ چې کوم مخې ته راغلی دی هغه دا وایي چې په خیبر پختونخوا کې تقریباً 15,000 پرایمري، میډل، هائی او هایر سیکنډري سکولز دي. دا ټوټل سکولونه په خیبر پختونخوا کې سرکاري دي. هغه سکولونو کې 11,017 سکولونه داسې دي چې په هغې کې د وخت کې بنیادي سہولیات نشته دی. محکمه تعلیم خپل ریکارډ دا وایي چې 4,285 سکولونو کې د بجلی نظام نشته دی، مطلب هلته بجلی شته دی نه. 1,558 سکولونو کې چار دیواری د وخت کې نشته دی. 3,526 سکولونو کې د وخت کې د څښلو اوبه نشته دی. 1,648 سکولونو کې د وخت کې مونږ ته د واشروم فیسلټي نشته دی. او که مونږ خبره وکړو چې کوم دغه 2 کاله بجټ تیر شو نو اربونو روپۍ هغې کې حکومت ایښي دي، خو خبره دا ده چې هغې کې یو روپۍ هم نه ده خرچ شوې. ایجوکیشن ډپارټمنټ دې کې دا وینا کړې ده چې مونږه 2 ارب روپۍ ایښې وې، خو مونږ ته فاینانس ډپارټمنټ هغه فنډز نه دي ریلیز کړی. هر بار هغوی ته وویل چې دا پیسې مونږ له راکړئ، چې مونږ دا خرچ کړو، خو هغوی دا پیسې نه راکوي. بل خوا د مختلف سکولونو بجلی کټ کړی شوې ده، ولې چې مونږ د هغې بل نه دی ورکړی. بل عدم ادایګي د وجه نه هم دا مسله ده. څه ځایونو کې د سکولونو کې دننه چې کوم پکې دي هغه خراب شوي دي، په خپله که چا ټیک کړه نو ټیک ته، ګینې څوک ټیکولو والا هم نشته دی. او اوسطن په کلاس کې او 70 نه والا تر 75 ماشومان ناست دي او پکې په هغه سکولونو کې نه وي. دا زموږ د ایجوکیشن حل دی او دې نه پس هم بیا حکومت وي چې مونږ خو تعلیمي انقلاب راوستی دی. پروګرام وخت ختم، اجازت راکړئ. د الله په امان.